لسپین جبین دی اوری پلوشی خیر البشارة لسپین جبین دی اوری پلوشی خیر البشارة شندی سپین شغلی سپین جلوی خیر البشارة نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كتاب الإيمان دا بخاری شریف جده ربط د دې د وحی نه بعد د ایمان نوړلو نو د وحی په ذریعه سره انسان په ذمہ باندې د ټول نه اول چې کوم سیز فرض کیږي هغه څه شی دی هغه ایمان دی نو په دې وجه باندې ایمان د وحی نه پس راوړو او کتاب الایمان په نور مقدم زګه چې اولنی سیز فرض کېدل هغه د ایمان دی نو دا کتاب الایمان په نور مقدم کو پدې کې اول د ایمان تعریف ذکر کول چې ایمان څه ته ویل کی بیا د اسلام تعریف ذکر کول چې اسلام څه ته وي بیا د ایمان او د اسلام په منځ کې فرق څه دی بیا دا مسله چې ایمان مرکب دی که بسیط دی او بیا دا مسله چې ایمان کې کمی او زیاتی راځي او کنه نمبر 1 ایمان لغوی معنی دا کسی چیز سے بے خوف ہونا دا د باب افعال نه دی آمن یومنو ایمانا کسی چیز سے بے خوف ہونا چې کله د دې پسله کې با راشي نو بیا د دې معنی راځي تصدیق کرنا بیا معنی راځي تصدیق کرنا د ایمان اصطلاحی تعریف سره تصدیق ما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا تصدیق ما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة تفصیلا فيما علم تفصیلا و اجمالا فيما علم اجمالا دا ہر آغا چیز تصدیق کول ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جس کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم ہو ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جس کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر تشریف لائے ہیں اور یہ بات بداہتاً ضرورتاً معلوم ہو اور یہ بات بداہتاً ضرورتاً معلوم ہو اور جس کے بارے میں آپ کا لانا آپ سے اجمالاً معلوم ہو اس پر اجمالاً ایمان لانا اور جس کے بارے میں آپ کا لانا آپ سے تفصیلاً معلوم ہو اس پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے دا هر هغه چیز تصدیق کول چې د هغې باره کې قطعي طور باندې دا معلومه شوي چې نبی علیه الصلاة والسلام دا راوړي دي او دا بداهتاً او ضرورتاً معلوموي او چې د څه باره کې نبی علیہ السلام باره کې دا خبر راغی چې دا اجمالاً معلوم شوي دي نو په هغې اجمالي ایمان نوړل د څه باره کې چې هغې تفصیلاً د هغې نه معلوم شوي دي په هغې باندې تفصیلاً ایمان نوړل دا به مونږ تاسو باندې ضرور دي تصدیق څه ته وایي تصدیق په لغت کې وایي کسی چیز کو سچا قرار دینا سچا قرار دینا اوس په دې کې د تصدیق خبر را لګنه چې تصدیق ما علما نو دی تصدیق تعریف کې جره تصدیق لغت کې ویل کی کسی چیز کو سچا قرار دینا یو چیز رښتیا غنل
اصطلاحی معنی بس دې ته نږدې نږدې را دل سے کسی چیز کو سچا سمجھنا د زړه نه یو څیز رښتونه ګڼل دل سے کسی چیز کو سچا سمجھنا اوس دې کې لفظ راغې ضرورتن او بداحتن ضرورتن او بداحت په تور دا د سنه معلومیږي ضرورت او بداحت چې دا د تواتر نه معلومیږي او په تواتر سره چې کوم څه ثابتي الکه وی دا ضرورتن او دا ښکارا خبره ده نو ښکارا خبره پس کی چې تواتر کی وي او دا تواتر سلور قسم لري یا به تواتر فی الاسنادی یا به تواتر فی الطبقی یا به تواتر تعاملی یا به تواتر فی القدر المشترکی نو چې دا سيزونه په تواتر سره ثابتي په سلور وانو تواتراتو کې یو نم ثابتي مونږ ویل کدا ضرورتن او بداحتن ښکارا خبره ثابته ده لغوي معنی اعتبار سره اسلام او ایمان کې فرق څه دی د اسلام لغوي معنی را جک جانا اسلم قال اسلمت لرب العالمین ما خپل ځان الله ته سپارلې د دې معنی په اعتبار سره ایمان چې عام دی اسلام عام دی او ایمان خاص دی اسلام عام دی او ایمان خاص دی عموم خصوص مطلق نسبت ته بگی که یو کس یو خاص کار د پاره ښکته شو نو اوس جوک جانا د اسلام معنی په کې لغوي اعتبار سره رااله خو تصدیق قلبی د زړه سره نشته نو دا لغت اعتبار سره لغوي اعتبار سره اسلام خوشو خو ایمان نه دی ځکه چې تصدیق قلبی وسره نشته دی او اصطلاحي معنی اعتبار سره اسلام او ایمان کې څه نسبت دی نو بعضی حضرات وایي چې دا دواړه اسلام او ایمان دواړه یو سيزونه دي دواړه مترادف دي امام بخاری رحمت الله علیه هم دغه طرف ته رجحان دی او غم وایي چې ایمان او اسلام دواړه مترادف دي ځکه چې هغه کتاب الایمان وروړو نو کتاب الایمان نه بعد حدیث چروړو د اسلام خبره کوي کتاب الایمان نه بعد اسلام خبره کوي نو دا دغه رجحان دی طرف ته چې دواړه مترادف دي اسلام او ایمان اصطلاحي اعتبار سره دواړه یو دي بعض حضرات وایي چې اسلام اقرار باللسان ته ویلېږي صرف اقرار باللسان په ژبه باندې اقرار کول او ایمان د پاره تصدیق قلبی ضروری دی چې پزړه کې داغه تصدیق وکي دا یو قول شو دویم قول دا دی چې ایمان او د اسلام په منځ کې اصطلاحي اعتبار سره خو جدایي ده تباین ده فرق ده خو لیکن د دې باوجود هم دواړه یو بل لپاره لازم دي یو اسلام د زړه تصدیق تا ته به اله معلومیږي چې په جو باندې دی راغی اقرار کوي څوک د چا رزل نه خونی خبر دویم قول لري چې ایمان او د اسلام په منځ کې اصطلاحي اعتبار سره تباین دی فرق دی خود دې تباین باوجود هم جره دواړه یو بل سره لازم دي او دریم قول پکې دا دی ایمان ستوی لکیږي تصدیق قلبی مع اقرار باللسان مع الاقرار باللسان والتزام الانقياد ځان سپارل تابعداري د دې توی لکیږي ایمان او لفظ د اسلام د دې معنی را انقیاد عملی طور باندې سړی ځان اسلام ته برابر کیو ځان اوس پاري بعضی اوقاتو کې د ایمان اطلاق د اسلام په معنی کې شوی دی او د اسلام اطلاق د ایمان په معنی کې شوی دی توسو د پاره تحقیقی خبردار وای چې یرا په دواړو کې تباین دی صحیح ده بل بحث دی چې ایمان مرکب دی که بسیط دی او دغه شان بل بحث وسری دی چې ایمان کې کمی او زیاتی راځي او کنه راځي محدثین فرمای ایمان د دریو اجزاونه مرکب دی
محدثینو مدا بیان کو تصدیق بالجنان دیتم ایمان وای د زړه نه یقین کول اقرار باللسان بجب اقرار کول عمل بالارکان نو محدثین وای چې دا درو اجزاونه ایمان مرکب دی تصدیق بالجنان اقرار باللسان او عمل بالارکان یو فرقه وا جهمیه هغه وای چې د ایمان د بار صرف هغه منطقي تصدیق کافی دی چې دا الله معرفت د حاصل شو بس دا مؤمن شو دا تصدیق مطلب چې یو تصور د منطق والا او یو تصدیق یو سیس باره کې ستا فضل کې خبر راشي الله معرفت د راغې چې الله شته الله یو دی بس وي دغه سړی مؤمن دی بس دغه تصدیق او دغه معرفت هم ډیر دی دا خبره غلطه ده اهل کتابو بارک رضی الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دی پیغمبر علیہ السلام پیجنی معرفت وسشته خو بیا مسلمانانو نه دي نو دا جهمیه فرقه وی چې را تصدیق او معرفت بس کافی دی بل ډله د کرامیه هغه وی چې ایمان صرف په جواب باندې اقرار ته وی صرف په جواب د کلمې اقرار وکړه بس دا سړی مسلمان دی معتزله او خوارج هغه وی چې ایمان دا تصدیق بالجنان اقرار باللسان او عمل بالارکان ته وی خو مخکې بیا معتزله او خوارج کې فرق دی معتزله خوارج چې دی هغه وی چې څوک د معصیت مرتکب شي ګناو کی نو په دې سره د ایمان نه اوت او کفر کې داخل شو خو معتزله وی چې را څوک مرتکب د معصیت چې دی د ایمان نه خارج خو دی خو کفر کې داخله نه دی بل ډله د مرجئه هغه وی ایمان د پاره تصدیق قلبی ډیر دی کافی دی بس تصدیق قلبی د جمهور سره عقیده را جمهور وی چې عمل دا کوم عمل جره دا جز د ایمان دی خو دا جز ترکیبی نه دی بلکې دا جز تزئینی دی اوس یو ونه را تر غینا خاخ کټ کو نو باغې د ونه حسن ختم شو نور ونه خو ختم نه شو اوس کته نیک اعمال نه کی په جوابانه اقرار نه کی یا نیک کارونه نه کی نو باغې سره وا ستاغ تزئین د ایمان خلا به ختم شي خو ایمان دې نه ختمي نو جمهور وی چې عمل دا جزوی ایمان ہے خو جزء تزئینی دی جزء ترکیبی نه دی بیا د دې تعبیر چې دی د دې په خپل انداز کې بیانول نو اهل سنت چې کوم محدثین دي داغي جدا انداز دی او د احناف او د متکلمینو جدا انداز دی نور مطلب د دواړو یو دی اهل سنت چې کوم محدثین دي هغه وی چې ایمان تصدیق باللسان اقرار تصدیق بالجنان اقرار باللسان او عمل بالارکان ته وي او د مو سره صراحت کړي چې ګوره دا عمل د ایمان جز دی مطلب دا نه چې ګنیره دا جزء ترکیبی دی بلکې دا جزء تزئینی دی تزئین او خلا والا جز دی ترکیبی نه چې ګن بدار اغینا مرکب دی بس قدار پر خود ایمان لاړ او احناف او متکلمین اغي تعبیر بدسي انداز سره وي او د دوړ یو مطلب دی خو احناف وی چې د ایمان بسيط دی صرف د تصدیق قلبی نوم دی او عمل د غیر لپاره ترکیبی جز نه دی بلکې هغه تزئینی جز دی نو د دوړو یو مطلب شو خو صرف الفاظو کی تعبیر کی لګوندې فرق شو بل مسله چې ایمان کمی او زیاتې قبلی او کنه قبلی بعض محدثین فرمای الایمان یزید و ینقص د ایمان په حقیقت کې اضافه مرضی او کمی مرضی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور متکلمین غي فرمای چې په ایمان کې کمی او زیاتې دا ناراضی لا یزید ولا ینقص اوس د دې اختلاف بنیاد اقا خبره را چې یاره ایمان مرکب دی که بسیط دی چې څوک وایي چې یاره ایمان بسیط دی صرف تصدیق بالجنان ته وایي د زړه نه یقین کول نو هغه وایي چې دغه د زړه یقین چې دا نه کمیږي او نه زیاتېږي مغه خپل حال باندې وي
نو هغه وی ایمان چې دی دا لا یزيد ولا ينقص، ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي. او کم حضرات چې وی چې ایمان مرکب دی، اعمال مرسری دی او اقرار باللسان مرسری دی، نو هغه وی چې را ایمان زیاتیږي او کمیږي. نو امام بخاری رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې آیاتونه خړې وروړي د دې لپاره چې وګوره چې زه بځه قران کې دا خبره چې ایمان زیاتیږي، او ګوره زه بځه قران کې دا خبره چې ایمان زیاتیږي. دا غي جواب دا دی چې کم ځای کې د ایمان د زیاتېدو خبره ده، نو الته کې د مؤمن به په اعتبار سره زیاتېدو خبره، پس چې ایمان نوړل کېږي غرور زیاتېږي، بس هغه مؤمن به زیاتېږي. ایمان کې زیاتی مراد نه را، او دوی ماندار چې انوار او برکاتو کې اضافه کیږي. او دا توجیم به علماء کړی چې را د یقین خپل درجی دي، یو علم الیقین دی، یو حق الیقین دی، یو عین الیقین دی. نو لہذا د یقین درجات د تملاویږي. سبق کې به امام صاحب هم دا جمله ذکر کوله، هغه به فرمایلی وی ایمانی کا ایمانی جبریل، زما او د جبریل څنګه چې زما ایمان دی د قصر جبریل ایمانم دی، یعنی زما په هغه خبرو باندې ایمان دی په کوم خبرو باندې چې د جبرائیل علیه السلام ایمان دی.